السلام علیکم شوګر څه ته ویل کېږي نن زموږ کوم اهم ټاپک دی نو د شوګر په حوالې سره نن موږ تاسو ته لیکچر ډیلیور کوو د شوګر په حوالې سره چې شوګر څه ته ویل کېږي نن سبا چې کوم دی زموږ په معاشره کې زیاتره خلک چې کوم دی هغه د شوګر بیماران دي که تاسو د چا نه هم تپوس وکړئ هغه یاره ماته شوګر دی یا مثال کې که چاته کې د خپل ملګري نه تپوس وکړئ نو ابوی زما پلار د شوګر دی که چېرې کې تاسو په خپل ګاونډ کې وګورئ په خپل چاپېریال کې وګورئ نو زیاتره خلک چې کوم دی هغه د شوګر نه څه دي متاثر شوي دي هغو ته شوګر یو قسم ناروغي لګېدل ده نو نن موږ تاسو دا خبره کوو چې شوګر څه ته ویلی کېږي چې شوګر ته موږ وایو ډایبیټس میلایټس او په اردو کې ته موږ وایو ډایبیټس د ټول وخت موږ تاسو ته دا پکار چې اول موږ په ځان کې پوهه راولو او د هغې نه پس چې کوم دی بیا موږ په هغه خبرو باندې عمل وکړو کوم نه چې موږ ته پیدا رسېږي ګوره که چېرته کې موږ پوهه ونه لرو او بیا موږ پوه لرو خو په هغې باندې موږ عمل نه کوو دا خبرو نه بیا موږ پیدا نه اخلو هغه هم ته هېڅ ګټه نه رارسوي ټیک ده موږ له دا کوشش پکار چې موږ څه وکړو موږ تاسو ته میډیکل اویرنس درکړو دویمه خبر دا ده چې تاسو ځان په دغه باندې پوه کړئ او په دې باندې څه وکړئ په دې باندې عمل وکړئ په پاکستان کې چې کوم د شوګر چې ناروغي ده په پاکستان کې دا ډېر زیاته په تیزۍ روانه ده یوازې دا په پاکستان کې په تیزۍ سره نه ده روانه په ټوټل دنیا کې چې کوم دی د شوګر دا ناروغي ډېره په تیزۍ سره روانه ده دا ولې روانه په خلکو کې هغه میډیکل اویرنس نشته نو دا به موږ څوک دا میډیکل اویرنس به څوک راولي دا به زه راولم دا به تاسو راولئ نو تاسو چې کوم دی زموږ سره تر اخره پورې وګورئ دا شان نه کې بیا چې کله تاسو دا واورئ اول ځان پرې باندې پوه کړئ دا شان نه کې بیا خپل خلک هم پرې باندې پوه کړئ چېرې شوګر ولې کېږي د لسله وجې نه کېږي د دې نه موږ ځان بچ کوو څنګه او دې نه علاج ممکن دی که ممکن نه دی ټیک ده د دې نه به ځان خبرو بله دا خبره ده چې ستاسو فرض دا جوړېږي چې تاسو زموږ دا لیکچر د نور خپلو ملګرو سره شیر کړئ تاسو یې شیر وکړئ چې دا اویرنس کوم دا موږ په خپل جامع کې راولو په خپله ټولنه کې موږ دا اویرنس راولو چې موږ خپل خلک په میډیکل باندې خبر کړو ټیک ده نو اول نمبر باندې دلته هم لیکلی چې ډایبیټس میلایټس ګوره دې ته زیاتره خلک په اردو کې څه وایي دې ته ویل کېږي ذیابیطس